موږ ته یو کس داسې راکړي چې موږ یې په دې پارک کې سنګسار کو او اذان کو او هغه چې کوم د سزا ته نه دا خلک په کاڼو وولي. تاسو دغه مور به کور چلولو؟ والد صاحب هم وفات شوی؟ د دې خفګان ټول عمر یې په عدالتونو کې تېر شو. بار بار به یې کیس ګټو، بار بار به فیصله زموږ په حق کې کېده او دوی به دوباره اپیل کوو. یو ځای کې به فیصله شو، دوی به بل ځای اپیل وکړو. زما امي خب باقاعده بیان ورکړو او کسان یې وښودل چې دا کسان یې نومونه یې ورله ورکړل. یو اسرار زرګر دی او یو سبزلي دی او یو فایر پې یو کړی، یو پې بل کړی دی. دا د څه وه؟ دا مې نیا وه. نیا دې وه؟ خپه یې ورپسې؟ تاسو به یې مینه کوله؟ وایي د هدیرې په مړو راغلم، د قبرستان یادوم، د هدیرې په مړو راغلم او وجل خدای و غږ یې ماته نه کوونه. زه خو افسوس دا کوم چې دا ګلالی وګوره، د دې پلار چې کوم دی هغه په جیل کې، د دې خویندې، د دې د مور د زړه نه به څوک خبري. ته ولې مسلمان وروره په یو ښځې باندې لاس پورته کې؟ ته ولې مسلمان وروره په یو کور کې خپله تربګني ساتي؟ دې محل د پاره دا پاتې پانی دنیا ده. خو زه به د تاسو ته دا وایم چې ما ته خو ډېرې خبرې هم نه راځي، زړه مې نری دی، وایي زړه مې نری وینې تې څاڅي او څانګه راپاڅي منګوټي تې ډکه وینه. قاتل ګرفتار شي سزا نه میلاویږي، آیس چرسو والا ګرفتار شي سزا نه میلاویږي. انصاف خو د قاضي په کور کې هم نشته دی. ته مانه په تانه کې انصاف غواړي، ته مانه په عدالت کې انصاف. زنانه ډېر د عزت وخت تېر کو، دا 4-5 ماشومانو او د دې لوڼو یو چوپړی وه چې هغه آباده وه. دا لوڼه به ټولې رالې دلته به راجمع شوې، دا هم پلار و هم ورور و هم مور و، لیکن د دې جینکو د دې لوڼو هم ساره ختمه شوه. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګرانو کتونکو، شاهد خان شاهد یم، موجود مجی یو ځل بیا په بټخیله کې. نن د غم درېیمه د 3 ورځې مخکې یو زنانه بېګناه شهیده شوه. ولې شهیده شوه؟ په خپل کور باندې اورو چې دغه د چترال نه راغلي و، دلته آباد و، خاوند یې وفات شوی و. مخکې وفات شوی و، بیبي ولا د نن نه 3 ورځې مخکې په لار کې شهیده کړه، ځکه چې په خپل حق جنګ کوو کیسونه بېګټل په کور کیس چلیدلو. راځي د غمزده خان. دا داسې چل شوی و سرجي چې مونږ اصل کې یو د چترال، زمونږ والد صاحب چې و د چترال او مونږ ډېر وخت نه راغلي و دلته آباد شوي. زمونږ پیدایش هر څه د دې و. زما والد صاحب بیا دلته دا کور اخیستی و، د یو کس نه یې کور اخیستی و او په هغه ډېر وخت ډېر کلونه مخکې. نو بیا هغه کور چې کوم دی په دوکه باندې بل کس د بینک نه پیسې راخیستې وې چې دا زما دی، او بیا ډېرې خبرې پکې شوې، بیا هغه په بل چا باندې خرڅ کړی و، هغوی بیا په بل چا باندې خرڅ کړی و، دا کور بیا په نورو کسانو باندې خرڅ شوی و. نو تقریبا 25-30 سال زما والد صاحب دا کیس اوچلو جس ډېر زیات زری شو، ټول عمر یې په دې عدالتونو کې تېر شو د خپل جایداد په سر باندې. بیا اخر کې چې کوم دی نو هغوی ته هارټ اټیک وشو، زما والد صاحب وفات شو. بیا زما صرف یو ماشوم ورور دی او موږ ټولې خویندې یو. نو بیا زما والده چې کومه ده، زما امي هغوی بیا دا کیس کوو په یې کې یوازې سر باندې. زما ورور چې کوم دی هغه دغه کسانو چا چې دا کیس کوو زموږ د کور، هغوی په جعلي دعوه کې چې کوم دی د منشیاتو په کیس کې چې کوم دی زما ورور په پېښور کې ګرفتار کړو. زما ورور یې ته بوتلو، زما مور یې کې یوازې پاتې شوه، دا کیس پې چلو. بیا دوی زما مور له دمکیانې ورکولې، بار ښه په عدالت کې ورله برای راست دمکیانې ورکولې. موږ ته دا کیس څو ځله ګټلی و، څو ځله زموږ په حق کې فیصله شوې وه، هغې نه پس به دوی دوباره اپیل وکړو، های کورټ نه سپریم کورټ نه هر ځای نه موږ دا کیس ګټلی و. بیا دوی دوباره به بیا بار اپیل کوو، هر ځل به ګټلی کېدو. دا ځل چې یو څو میاشتې
میاشتې مخکې دا فیصله بیا زموږ په حق کې شوې وه نو دوی ډېر زیات په تیش کې راغلي وو چې مطلب څنګه یو زنانه زموږ سره داسې د نرانو په شان ولاړه ده نو بیا دوی زما مې له خبره ایراز دمکیانې ورکولې چې که تو د دې کیس نه نه وړېدې نو موږ به تا وولو ستا د تپوس هېڅوک نشته دی د دې کیس نه واوړه زما مې ورته د نرانو په شانتې وې چې څو پورې مې اخره ستا چلېږي زه به ستاسو سره دا کیس کوم د دې نه زه نشم اوړېدی او بیا موږ په خپل کورونو کې زما یوه خور د دې تاڼه کې واده د زما مې تلیوال ته هغوی د کور نه راتلله د خپل کور ته روانه وه نو په لارې کې ورته دغه کسان ولاړو موقع یې موندې وه زما چې کوم اورندار د زما روح خو نشته خو په جیل کې دی په جالي دغه کې دوی گرفتار کړی نو زما مور را روانه وه دوی ته پته ولګېده چې یوازې د زما اورندار تلي وه خپل پلار کره نو دوی پې دوو کسانو کم کسان چې زمونږ په دې کور معاملې کې تنازع چلیږي هغوی پې فایر وکړو یو فایر پې یو کس کړی و بل فایر پې بل کس کړی و او بایک ورسره و او هغوی ټارګېټ زما د مور مری کړې وه هغوی چې مطلب دا د بیان نه وځي خو الله پاک به پته نسته ذریعه ګرځوله زما امې خب باقاعده بیان ورکړو او کسان یې وښودل چې دا کسان یې نومونه یې ورله وکړل یو اسرار زرګر دی او یو سبزلي دی او یو فایر پې یو کړی یو پې بل کړی دی او زما امې باقاعده ایسي صاحب زه هغوی شکریه ادا کوم هغوی په خپل ایمرجنسي ته راغلي او زما د امې نه بیان اخیستی و په هغه وخت کې خو زما امې ډېر د همت نه کار اخیستی و څنګه چې په ژوندین یې د سړو په شان ژوند تېر کړی و زمونږ مور هم وه زمونږ پلار هم و زمونږ ورور هم و هغې ورله پوره بیان ورکړی دی ورته وویل چې دا کسان دي او داسې چل یو فایر راباندې یو کړی یو راباندې بل کړی او بیا وتښتېدل بیا هلته کې به څوک کسان وو هغوی بیا ریسکیو 1122 ته فون کړی و هغوی بیا هسپتال ته بوتله خو دا د الله پاک شکر دی چې هغې په خپله دا بیان ورکړی او ایسي صاحب بار زه د هغوی شکریه ادا کوم چې هغوی ولې په وخت رارسېدلي هغوی ته په خپله دا بیان اخیستی دی او سره د ثبوتونو ټول ګاونډیان کوم چې په موقع باندې موجود وو هغوی ټول د دې خبرې ګواه دي چې دا نومونه یې اخیستي چې دا کسان دي په کې یو نیولې شوی دی په هغه ټایم باندې خو هغه بل فرار دی نو موږ د وزیر اعلی نه یا وزیر اعظم نه دا درخواست کوو چې موږ ته د انصاف میلاو شي زموږ هېڅوک نشته په دې دنیا کې زما د ورور ماشومان پاتې شوي دي یو د وړه ورندار مې ده او د هغې 3 ماشومان دي دا واړه ماشومان یې دي زمونږ د کور د چلولو دلته مونږ خو په خپلو کورونو کې خو د دې کور د چلولو زما د ورور چې کوم ماشومان پاتې شوي د هغې د چلولو هېڅ اسره نشته د دې کور یا د هغوی نو مطالبه هم دا ده چې زما ورور چې کوم په جعلي کیس کې دننه کړی دی هغه دې فوري رها کړی شي او زما مور ته د انصاف میلاو شي زما د مور چې کوم قاتلان دي هغوی ته د برای راست چې کوم دی یا خو د ټولو نه غټه مهرباني خو دې په ما به احسان یې اثر رسوخ وال چې څوک دی وزیر اعلی وزیر اعظم چې ما نه راکړي زه په خپله د خپل مور بدل والم زه په خپله وولم په هغه غزینو چې څنګه زما مور وجلي دا هم ستاسو خور ده جی تاسو څه غواړئ خورئ موږ انصاف غواړو موږ نور سم نه وایو زما مې ته د انصاف میلاو شي زما ورور دې رها کړي زما د ورندار مې چې ډېر بې سهاره پاتې شو زما د ورندار څوک هم نشته دی زما د ورندار څوک هم نشته تاسو دغه مور به کور چلولو زما مور به والد صاحب هم وفات شوی ښځه به هم سړی و د دې خفګان ټول عمر یې په عدالتونو کې تېر شو بار به یې کیس ګټو بار به فیصله زموږ په حق کې کېده او دوی به دوباره اپیل کوو یو ځای کې به فیصلو شو دوی به بل ځای اپیل وکړو بل ځای نه به فیصلو شو دوی به بیا بل ځای اپیل وکړو خو نه یې پرېښودو په سکون یې نه پرېښودو په خپل مال باندې کړېدلي ټول عمر تاسو دغه یو ورور کوم چې جیل کې دی دقه یو ورور هم دی دغه بچي شته جی دا ماشومان بچي دي دا یې مشر زوی دی دا یې مشر زوی دی په دې کور کې د ببو یو انګور د 2 ماشومان دي کله چې د ببو نه خاون وفات شو نو ببو د نرانو غونته کې ژوند کړو ګاونډیان وی چې ماشاءالله داسې ښځه دی الله نور هم ډېرې کړي ځکه همت یې نو بایللی د خپل زوی کیسونه هم چلول او دا د کور کیس هم چلولو خپل کور یې ساتلو په دغه ببو باندې د دې کور یو جرنده چلیدله هغه ماشومان ته پاتې دي چې دا ماشوم نوسی دی او د مور په دغه بیابان کور کې پاتې شوه دا د نیام وه نکیم و پلارم و مورم وه دا د ظالمانو شهیده کړی شوه زه به دا ووایم چې په بټخیله کې د کربلا میدان جوړ شوی دی جی د اختر نه مخکې په بېګناه مړو باندې شروع شوې ده روانه ده سلسله ده کله جوړه لاشونه او کله 9 لاشونه دا چوتیږي نن پکې ببو بېګناه شهیده شوه زه به د انتظامیه ته یو خواست وکړم چې د جرایم دپاره به د امریکې یا د بار ملکونو نه څوک نه راځي دا به هم دلته د دې ځای انتظامیه د دې ځای ادارې
دا مجرمان گرفتاری او په دې کې به روکدام کوي. د دې ځای چې کوم پیش امام د دوی سره به خبرې اترې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. څنګه مولانا صاحب؟ خیر دی جی، تاسو ښه؟ خیر دی. زمونږ یو ورځ دی، مونږ چې سوچ او فکر وکړو نو د زنانه ډېر د عزت وخت تېر کو. دا 4-5 ماشومانو او د دې لوڼو یو چوپړی وه چې هغه آباده وه. دا لوڼه به ټولې رالې دلته به راجمع شوې. دا هم پلار و، هم ورور و، هم مور و، لیکن د دې جینکو د دې لوڼو هم سهاره ختمه شوه. خو به هر حال مونږ به دا ووایو چې د جینکو سهاره دا ده چې کورونه یې باد دي، خاوندان یې شته، کورونه یې شته. خو په دې کور کې یو ماشومه انګور پاتې شوه، ورسره 3-4 ماشومان دي، خپل بچي دي، او د هغوی دپاره هېڅ سهاره ذریعه معاش نشته. د دې زنانه د خاوند پنشن و 2,000 روپۍ، باقي د سوال کچ کول غریب یو ځای ته تلي بل ځای ته تلي، 10 روپۍ 20 روپۍ را پیدا کړي. خو لیکن د دې ماشومانو سهاره وه. په دې ګاونډ کې الحمدلله چاته یې کاسه او لوښې نه دي نیولې، خو د دې ماشومانو هغه سهاره ختمه شوه. مونږ حکومت ته دا اپیل کوو، عرض ورته کوو چې یاره دې هلک ته دې زر تر زر د دې والد صاحب چې کم دی هغه ته رهایي ورکړي، ولې چې هغه د دې کور سهاره دی. باقي د دې ماشومانو لپاره اوس भरपूर معاونت د دې مدد ته ضرورت دی چې یاره د دې سره مالي تعاون هم وشي. د دې دا 3 ورځې چې کم وخت وشو نو دا د دې محلې په تعاون سره وشو. الله پاک دې د دې سره هم ډېر خیرونه ورکړي. د قبر بندوبست، دغسې د روټۍ د چی بندوبست، دا د دې محلې په معاونت او په چندې سره وشو. نو لہذا زموږ دا یو عرض دی د ټول قوم او د دې محلې چې د دې ماشومانو سره د انصاف وکړی شي. وی د هدیرې په مړو راغلم، د قبرستان یادوم، د هدیرې په مړو راغلم او وجل خدای و غږ یې ماته نه کوونه. زه خو افسوس دا کوم چې دا ګلالی وګوره، د دې پلار چې کوم دی هغه په جیل کې، د دې خویندې، د دې د مور د زړه نه به څوک خبري، واحد الله خبر دی. دې زنانه منډه تړله به واله، دلته به دې نوڅو ته به یې راوړله. خو لیکن زه افسوس دا کوم غریب په دې دنیا هم تباه دی. مولانا صاحب ناست دی خو په هغې دنیا هم تباه دی. دا زړه مې بړس کوي، په دې جوړې کوي، په دې دنیا کې به دې غریب دې نوڅو ته دې بچو ته څه راوړي نه وي. غریب خو د الله د خبرې هم نه دی. خو زه دا وایم چې دا ګلالي بچي دا به د څه دپاره دا به چا له جاړي. خو زه افسوس دا کوم زه دې کړي مشران کشران بچي شازلمو زما خویند مین ته په دواړو لاسو سلوټ کوم. چا پرین شه زما د خټکي په دې کلي شه، زما په دې محله شه، د قبر خزیم دې خلکو ورته راوړي دي، کفن هم دې خلکو ورته راوړي دي. وی الله ما بې کفن مه کړي، پرین شه زما په دې هلاکه شه. ما ته افسوس میلاو شو، خپل کور نه به سړی ځي، دا که د چترال و که د هر ځای وه. زمونږ مطلب څه دی؟ لا اله الا الله دی. خو موږ د الله سره وعدې کړ چې یا الله ستا حکمونه منو، د نبي کریم صلی الله علیه وسلم طریقې منو، خو هغه موږ سره منو نه. په زړه باندې موږ کلمه ویو خو د باطن د زړه نه خو موږ خبر نه یو. ولې مسلمان وروره ته راپاسې قتل کې، ته ولې مسلمان وروره په یو ښځې باندې لاس پورته کې، ته ولې مسلمان وروره په یو کور کې خپله تربګني ساتي. دې محل د پاره دا پاتې دی فاني دنیا ده. خو زه به د تاسو ته دا وایم چې ما ته خو ډېرې خبرې هم نه راځي، زړه مې نری دی. وایي زړه مې نری وینې تې څاڅي او څانګه راپاڅي منګوټي تې ډکه وینه. زړه خو مې نری دی، خو خبرې چې سچه کوم د هر سړي دشمن یم. خو زه دا وایم چې انده دپاره د الله نه ویرېږئ، د الله د رسول نه ویرېږئ چې دا تربګانې نه، دا دشمنۍ نه او دا د عدالتونو کیسونه په دې ماشومانانو باندې د بل چا کور وران نه کوي. راولئ همن په اوجده کې هم غواړو، په کور کې هم غواړو، په بازار کې هم غواړو. خو دې مشرانو ته زه په دې حاضره کې وایم چې مشرانو تاسو خو به دې ځای له ځئ که نه؟ د دې ځای د حساب کتاب تاسو سره خو دولت نه ځي، بربند به ځئ. نو چې ځئ نو الله ته خو ځان خلاص کوي که نه؟ الله ته په رجوع شئ. نو مسلې دغه دي چې زه بیا یو ریکوست کوم د ټولو خاندان ته، په دې کې زما بچي دي، زما د قوم بچي دي. مرګ نن په دې دی، سبا په ما دی. خو زه صرف دا یو خبره کوم
مشرانو په جماعتونو کې اعلانونه وکړي، په هر ځای کې وکړي. د امن څادر په دې بړخیل راخور کوي. 9 مړي تاسو وړي تاسو راغلي وای په بغل دره کې وشو، 2 مړي دلته وشو، دا وشو په پارک کې وشو، په تاڼه کې وشو، په درګۍ کې وشو. موږ کم یو غم وجاړو، په هر یو غم به موږ جاړو. موجوده انتظامیه ته زه دا ویم، د دې زینه ورته ویم صحیح ده، قاتل گرفتار شي سزا نه ملاویږي، آئس چرسو والا گرفتار شي سزا نه ملاویږي. انصاف خو د قاضي په کور کې هم نشته دی. ته مانه په تاڼه کې انصاف غواړي، ته مانه په عدالت کې انصاف غواړي، ته مانه په کوم ځای کې انصاف غواړي. موږ ته د یو کس داسې راکړي چې موږ یې په دې پارک کې سنګسار کو او اذان کو او هغه چې کوم د سزا ته نه داخله په کاڼو وولي. بس داسې چې شوي دي نو ډېر افسوسناکه واقع شوې ده. دا زنانه چې کومونه د دې مالک ډېر په امن باندې وخت تېر کړی دی، نه چا سره جګړه کړې، نه چا سره شر کړی، نه چا څه کنځل کړي دي، نه بل څه کړي دي. ډېر ښه په امن باندې اوسېده، د خپلو بچو خدمت یې کوو. د نارینه په ځای باندې دا ولاړه وه. بس هغه هر چا ظالمانو چې دې سره دا شی وکړو، زیاتې وکړو. دا د څه وه؟ دا مې نیا وه. نیا دې وه؟ خپه یې ورپسې؟ تاسو به یې مینه کوله؟ کتونکو دا ببو ستړې ستومانه او د دې غربت د مخې کله په عدالتونو کې د کور د پاره انصاف د پاره منډې او کله د بېګناه زوی د رهایه د پاره منډې تړلې والی او ستړې ستومانه د دې دنیا نه لاړه. دا ماشومان ته پاتې شو چې دا یونیورسي دي، دا بې اسرې پاتې شو، د دوی پلار په جیل کې بندیوان دی. څومره قید دی په هغه باندې؟ هغه باندې 25 سالو دی نیولې په دې کیس کې دی چې موږ څه نه شو ویلی، ځکه چې هغه غریب خپل ډرایور و. په دې کور باندې تقریبا 15 کاله شو دا کیس چلیږي. لا بل به مې دغه سخر دی، دغه د پروت دی، لا بل به دوی چلاو. بیا مې دې خوا اخې چلاو دا چې وه سړی و ښځه وه، زوی و. هغه به چې راشه دا یو زوی دی، لوریانې یې ټولې واده شوي دي. زوی چې و نو دو به چرس کلو، هغه ما پې 100 پیرې والی وندې، دو به چرس کلو. داسې کسانو سره به ډرایوري کوله چې یو ورځ به یې کوله، 5 ورځې به یې چوټي وه. لکه چا به لړګاډی ورکړو جوبو به یې تو په ډرایورۍ باندې کو 1000 وی کو 200 وی کو 500 به یې مور له راوړې ور به یې کړلې وله. هغه غریبي په داسې کیس کې دننه کو چې په هغه ګاډي کې ورته یې ښودي ول، ځکه چې ما ته پته دی چې هغه هلک چې دی داسې دی نه. ځکه چې هغه غریب چې دی نو هغه ځانه زما سره به یې کار کو، 2 ورځې دغه به وکړو، بس به مړه دا بلا شي دی وایي په دونه دغه پسې. نو دی چې دی یو پیره په مړدان کې د دې کسانو سره دا کیس چلیدو، دی یو پیره په ډرایورۍ باندې په مړدان کې وله. دا پلار دا زوی دواړه دننه کړي دي په څه وجه باندې چې دی ډرایور و او د هغو خو نور ورته پته وه چې دی ډرایور دی، نو هغه سړي زوی ګاډي والی و، هغه دعوه هم په دو باندې کړې وه. په دې کې وله دا پلار دننه کړی و، دا پلار چې مړ دی اون د هغې وجې نه مړ دی، ځکه چې په دو پسې تلل هغو ولې نه ضمانت ورکوو، ځکه چې دا تا په څه کې نیولي دي. ځکه چې هغه هلک نه مړ دی، تش لاس مات شي او ګوښپی ماته شي. ما په خپله نه هغه هلک لیدلی، نه مې هغه پلار لیدلی، زموږ سره نه دي میلاو شي، ځکه چې موږ خپله یا به بچو له ګټله یا به د دو سره ګرځي. خو دغه پلار و زوی و مور و دو به ګرځېدل، هر څه سره تر اوسه پورې دا ماته نه دي چې زما دا کور دا کیس ما ګټلی دی او زما ولې دا کسان دمکیانې راکوي. موږ ته دا چې وه دا چې اوس دا مړه شوله دا هم زمونږ کره وه. 2 ورځې زما کره تېرې کړو، خپل خورایي پسې راغې، هغو ته ویې چې زه ځمه کور به را جارو کړمه. زما ورسره یو کچه ماشومه لور، یو زوی مې ورسره و، دغه دی ولاړ دی هغه زوی مې. کتونکو کم بدنصیبه زوی چې په حوالات کې پروت دی نو د هغه د دعاګانو یو صله وه، هغه هم ترې لاړه. دغه ببو مورې وه، دعاګانې به یې کولې، منډې به یې والې چې بچی مې د حوالات روز یو. زه به انتظامیه نه یو سوال وکړم چې دا ګلالي پاتې شي، د دوی والد صاحب که د جیل نه روزي عمر قید سزا ده پې، د دوی یو مورکۍ ده، دا 2 ماشومان ترې پاتې شو. ببو هم ترې لاړه سترګې پټې کړې، سخر هم ترې وفات شوی دی.
زوی په حوالات کې د که دغه زوی رهاش شي او روزي نو د دې ګلالو ژوند به پې بچ شي. بل دا د غربت سره مخ دی جي دا 2-3 ورځې غم خو له د علاقې خلکو پاللو که کوم وزداره خلک یو د دوی سره تعاون کولی شي نو د دوی نمبر به په سکرین هم ښکاري. تاسو خپل نمبر ورکړئ. او 0345 93 512 نمبر دی زما. بیا ووایي 0345 93 512. که کوم وزداره خلک کې نو د دې ماشومانو سره په دغې باندې تعاون کولی شي. دعا وکړئ. الله دې ملګرو ته وکړي دا دې مرهون غفنه مختلف څومره امت مسلمانو پاتې صلی الله علیه وسلم.